أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن زمون د بیان موضوع ده د وسوسو بیان. د حضرت ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې زما د امت په زړونو کې چې کومې وسوسې تیریږي الله تعالی دوی ته معاف کړي دي څو پورې چې پرې عمل ونه کړي یا په دې سره خبره ونه کړي. دا حدیث بخاری او مسلم نقل کړی دی. هم نه دغه ابي هريره رضی الله تعالی عنه نا روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو چې تاسو نه بعض کسانو لا شیطان راشي او دا وایي چې فلانه شی چا پیدا کړی دی تر دې پورې چې بیا دا وایي چې ستا رب چا پیدا کړی دی. کله چې نوبت دې پورې ورسیږي نو هغه لا پکار دی چې د الله تعالی نه پناه غواړي او سلسله ختم کړي. دا حدیث بخاری او مسلم نقل کړی دی. هم له دغه ابي هريره رضی الله تعالی عنہ نا روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو چې خلق همیشه